السلام علیکم ناظرین د جناب پروفیسر ډاکټر نعمت الله صاحب او جناب ډاکټر قدوس صاحب چې دا د سوات یونیورسټۍ یو مایناز پروفیسران دي. د دې نه علاوه به دي په خپلو خبرو اترو کې خپل تعارف خپروم وکړي ناظرینو ته. زما نوم ډاکټر فضل قدوس دی. جی زه سوات یونیورسټۍ کې اسسټنټ پروفیسر یم. دې نه مخکې شانګلې یونیورسټۍ کې 4 کال هلته اسوسییټ پروفیسر پاتې شوم. د هغې نه مخکې زه په جده کې کینګ عبدالعزیز یونیورسټۍ کې 12 کاله اسسټنټ پروفیسر وم، او د هغې نه مخکې 2 کاله جانزیب کالج کې ما ایز ا لیکچرر وباسلي دي. جی تعلیم مې ماسټر چې دی نو شفیلډ عالم یونیورسټۍ انګلینډ یو کې نه کړی، او پی ایچ ډي چې دی نو ملیشیا نه ده. جی او اوس کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ سره متعلق سوات یونیورسټۍ کې ډیپټي ډایرکټر کې وی سی یم. ښه زما نوم نعمت الله دی. تعلق مې جی سپل باندې سره دی. ډاکټر نعمت الله تعلق مې سپل باندې سره دی. جی ما جی خپل سبق چې دی بي سي ما جانزیب کالج نه کړی و، او بي سي وی کې مې د ساوث پېښور یونیورسټۍ کې 3rd پوزیشن راغلی و. جی د هغې په بیس باندې راته په قاید اعظم یونیورسټۍ اسلام آباد کې په کمپیوټر ساينس کې ایډمیشن ملاو شو. جی هغه ځینې مې ایم ایس سی کړی وه. په 2002 کې مې هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ جوین کو ایز ا لیکچرر، او اپراباد نمبر 1 کالج کې مې انیشل اپوینټمنټ شو. د هغې نه په اپراباد نمبر 1 کالج کې 2007 پورې هلته وم، او په مارچ 2007 کې زه بیا راغلم جانزیب کالج ته. جی او په اګست 2008 کې لاړم ساوث کوریا ته پی ایچ ډي ته. او په وایرلیس کمیونیکیشن کې مې ساوث کوریا نه پی ایچ ډي کړې وه انها یونیورسټۍ نه. جی یونیورسټۍ اف بونیر جوین کړه ایز اسوسییټ پروفیسر، او بیا 9 کاله مې تقریبا ایز ا پروفیسر ټیچینګ. دا پروفیسر صاحب ډاکټر صاحب تاسو نه زما دا سوال دی چې د ډېر خلک ستاسو د سوات یونیورسټۍ باندې اعتراض کوي، ابجیکشن دی چې ستاسو ماشومان د چیټ جی پی ټي نه خبرې راوباسي او هغې نه پروسټیټ کوي او سیده په سیده باندې تاسو درکوي. د دې متعلق څه خیال دی چې آیا دا ښه کوي او که بد کوي؟ زه به دا ووایم چې چیټ جی پی ټي استعمال څه بد شی نه دی، جی خو چې د لرنینګ مقاصد دپاره استعمالیږي. اوس مقصد څه دی که نه، د دغه مین شی دی. مقصد که فرض که لرنینګ وي خو ټیک ده، خو که فرض که په هغې باندې نمبرې اخیستلي نو دغه غلطه ده. خو دا ډسکریج کول په دې پکار دي چې دا هغه انسان خپل کریټیویټي چې دا ختمیږي په دې سره. جی او مونږ کوم فاینل ایئر پروجیکټس چې هغه د هغې ډیوریشن 1 کالي تیسیز چې ورته مونږ په هغې کې لیکي، او جی نو هغې کې مونږ کلیر کټ پالیسیز دي ایچ ایس سی والا هغه فالو کوو. 10% پلیجریزم چې دی د 10% نه خامخا کمي ده، نو هغې کې ټرنیټین دی، ایتنټیکیټ دی، داسې ډسکریج کوو چې د 10% نه داسې وایي. نو باقاعده دا کلیر کټ پالیسیز دي، او تر هغې پورې تیسیز اکسپټ کېږي نه تر څو پورې چې پلیجریزم یې د 10% نه کم وي نه. نو زه خو به دغه وایم چې د دې ډسکریجمنټ پکار دی د نمبرو دپاره، خو د لرنینګ دپاره چې دی نو دا یو ښه څیز دی. ښه جي ډاکټر صاحب، جی تاسو یو پی ایچ ډي سکالر یې، نو ډېر خلک اکثر دا ریسرچ پیپر یې په پیسو باندې لیکي پروفیسران صاحبانو، او ماشومان د هغې نه مستفید کېږي. د دې متعلق څه خیال دی چې ښه کار کوي که بد کوي؟ عجیزي په بل باندې پیپر د خپل ایم ایس یا د پی ایچ ډي د کوالیفای دغه لپاره کوالیفای کول لپاره دا ښه خبره نه ده. که ایم ایس دی او که پی ایچ ډي دی، سټوډنټ له پکار دي، سکالر له پکار چې دی په خپله ریسرچ وکړي، پیپر په خپله ولیکي. مسله به دې کې یو ده چې لکه زمونږ فرض که یو ډبلیو کیټګري د یونیورسټۍ ریکوایرمنټس د پی ایچ ډي دپاره چې دی باید 2 یا 3 کم از کم د پی ایچ ډي ډیګرۍ چې دی حل کېږي به چې دا پبلیکیشنز وي. په هغې کې یو ځای کې ایشو راځي چې څه جرنل خو داسې دي که نه جي چې هغه فري اف کاسټ دي، هغو ډېر زیات ټایم اخلي، د هغو پبلیکیشن 1.5-2 کاله اخلي. 1.5-2 کاله چې دا سټوډنټ ویټ کوي ډېره ګرانه ده. څه چې کمپیرډ جرنلز دي د هغو فیس چې دی هغه ډېر زیات دی. د هغې دپاره اکثر زموږ داسې چل وکړي چې زموږ سره دونه فنډ نه وي، لکه زموږ ایچ ای سی ته پکار دي او ایچ ای ډي ته پکار دي چې په دې مت کې زموږ چې کوم پی ایچ ډي سکالرز دي یا ایم ایس سکالر دي او کم از کم زموږ فیکلټي ممبرز دي چې هغو ته دي څه فنډینګ ورته ورکړي.
بیا به دا مسله نه وي. بیا به دا چا چې د سرچ کړی دی دی به د خپل پیپر ایز ا فرست اتر او ورسره خپل سپروایزر کو سپروایزر او مین سپروایزر دغه درې اترز به دغه درې به دی پکې منشن کوي او دا پیپر به پبلش کیږي. خو چونکې موږ سره فنډینګ نه وي پی ایچ ډي سکال سره پیسې نه وي نو ډیفینیټلی بیا د داسې دغه سره کې لکه سعودي عرب کې یا په یورپ کې هر ځای کې هلته یو پروفیسر وګوري چا سره فنډ وي هغه ته ووایي چې ته به کې ایز کرسپانډینګ اتر خپل نوم ایډ کا او دا پیپر او هغه پکې اثر دا چلو کې چې یو کس نو درې تنه ایډ کړي لکه کار ستا دی ټیک شو. هغه به زه به کرسپانډینګ اتر هم ځایم او دوه به زما ملګري ته به پیپر کې ایډ کړي نو دغه بیس باندې پیسې زه ورکړم ستاسو د پیپر به پبلش شي. نو زه وایم که دې ته موږ ته په دې سلسله کې ایچ سی نه یا ایچ ډي نه سب فنډ موږ ته میلاو شي نو دا به ډېره ښه وي. په دې کې به زموږ د دې ملک هم ښه وي دغه بقا وي او زموږ د یونیورسټۍ به سپیشلي ډېر غټ ښه نوم کېږي او نور اترز به نه راځي. صرف د یونیورسټۍ چا چې کار کړی دی مین سپروایزر کو سپروایزر او د پی جي یا ایم ایس سکالر صرف دغه نومونه پکې راشي دا به ډېره ښه وي. خجی نو ډاکټر صاحب یو شاعر وایي نه در کې رهې نه در کې رهې نه خدا هی میلا نبی صلی الله علیه وسلم. نو زموږ د دې سواد نه ډېر توقعات وابسته وو او بس د خود بخپله موږ هم سټوډنټان پاتې شوي د علاقې نه ډېره مینه لرو او سوات یونیورسټۍ د کامیابۍ په دعا کې وو او ډېره دعا کوو خو کما حقه کومه چې کامیابي غوښتله هغه کامیابي په نظر نه راځي نو څه وجه کېدای شي؟ جی په دې کې خو زه دا وایم وجوهات ډېر وو او کم مشران چې دي د دې ترقۍ لپاره لګیا دي خپل کردار ادا کوي که هغه هر دور کې کم هم یو ویسي راغلی دی هغه خپل هدف پورې خپل کوشش کړی دی چې یونیورسټي ترقي وشي په ښه لاره باندې راشي فنډینګ ورته میلاو شي ریکروټمنټ سیوا شي سټوډنټ انټیک سیوا شي انفراسټرکچر صحیح خپل ځای ته راوړي. دې که موږ د موجوده ویسي خبره وکړو حسن شیر صاحب یو ډېر غټ اچیومنټ دا دی چې ټولې یونیورسټۍ په ځای کړه یو ځای ته راغله اوله کې سکیټرډ وه سب بلډینګ چې و نو په دغه کې په یو ځای بل ځای پروګرام کې ټول یو ځای کړه دلته یې راوړه یو بلډینګ په سنګوټه کې مو نو اوس یونیورسټي ځای ته راغله. موجوده ویسي د دې خاورې بچی دی دغه کوشش دا دی چې څومره هم ترقي کېدی شي څومره هم د فنډ راوړی شم دلته او څومره هم د سوات یونیورسټي چې د دې پرمختګ کېږي نو د هغې لپاره خپل کوششونه کوي لګیا دي. سجیشن به ستاسو څه چې لکه د دې د امپرومنټ لپاره د پروګرس لپاره زموږ د سوات یونیورسټي د ټاپ پوزیشن د تلو لپاره ستاسو خپل سجیشن څه دي؟ د ټاپ پوزیشن تلو مقصد نه موږ په خپل ځان باندې کار کوو موږ چې سره کمپټیشن نه دی موږ کمپټیشن د خپل ځان سره دی چې موږ خپل ځان څنګه برابر کوو که نه. نو سوات یونیورسټي کوم مسلې چې دي هغه الریډي زموږ مشرانو ته زموږ ایډمنسټریټرز ته ټول ته معلوم دي چې څه دي. اکاډمیکس باندې کار کول پکار دي اکاډمیکس چې د دې پروګرس څنګه کېږي نور ډپارټمنټس څه کولول پکار دي څه چې دی نو هغه بندول پکار دي. اوس نوی ټرینډس دي ایجوکیشن کم طرف ته روان دی چا سره کولابوریشن پکار دی دلته څنګه راوړم حالانکه دا ایشو دوی ته نه وه پکار ګورنمنټ ته پکار ده چې د دې په خپله باندې ټیک کیر وکړي دوی د فنډینګ ورکوي. نه جی نه دا سوال زما دا و تاسو جی به حیثیت یو سکالر چې تاسو په عربو کې هم پاتې شئ په انګلینډ کې هم پاتې شئ په ملیشیا کې هم پاتې شئ په جانزیب کالج کې هم پاتې شئ اوس په سوات یونیورسټۍ کې نو زه یم چې به حیثیت سکالر ستاسو خپل سجیشن به څه وي د پروګرس لپاره چې تاسو څه وایئ چې ماشومان څه وکړي چې څه طریقه وکړي څه ټیکنیکس تاسو اپناو کړئ چې دا زموږ د یونیورسټۍ مخکې شي. سکل بیسډ ایجوکیشن داسې دی چې د دې په ټوله دنیا کې نن سبا یو چرچه ده لیبس ډیولپمنټ پکار دي چې موږ لیبس خپل اسټابلیش کو لیبس ډیولپ کو ایډیشنز چې راځي کوم کتابونه چې راځي کوم جرنال چې راځي نن سبا دور دی د الکترونیک میډیا نو موږ ته ای بکس هم ای جرنالز هم موږ ته هر شي ته اکسس وي. بل په دې کې دا دی خبرې ته بیا راځم چې د دې ټولو دپاره فنډینګ ضرورت دی او د موږ ټوله منډه تاسو فنډینګ متعلق بس حکومت نه کوي چې سی نه وایي د دواړو نه به کېږي هم پروینشل حکومت کوي چې ډي به کوي
هم به فیډرل کوي HSC به کوي. د دوی د فنډینګ چې دی د دې نه بغیر د کیمیکلز اخیستی شي، نه ته ټیلیسکوپ اخیستی شي، جیالوجي شو یا کمپیوټر ساینس شو یا فزیکس شو یا کیمستري شوه، د دې ټول لیبز اسټابلیشمنټ پکار دی. ډاکټر صاحب چونکې تاسو هم د دې خاورې پیداوار یئ او په دې خاوره باندې ډېر مین یئ او د دې سره سره مطلب دی چې هغه مینه ده، نو د دغې مینې په نسبت باندې تاسو بذاتي خودو لکه څنګه چې پروفیسر صاحب ووی چې یاره موږ بذاتي خود به خپل هر قسم خدمات زموږ حاضري، نو تاسو به په دې موقع باندې د سوات یونیورسټۍ د سټوډنټانو لپاره او د سوات یونیورسټۍ د مخکې کولو لپاره څه اعلان کوه، څه سجیشن به وي؟ یاره جي زما خو به اولنی سجیشن دا وي څنګه چې سر وویل چې لکه زموږ سره لیبز او کیمیکل لکه زموږ تیوریټیکل ماشاءالله ښکلی ټیچینګ کېږي، ښه زبردست ټیچران ښه ایمانداره دي، ښه ویل کوالیفاید دي جی او دغه دي لکه هېڅ مسله نشته. موږ ته مین مسله چې ده که نه هغه زموږ سره زما په صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دواړو ته دا ریکویسټ وي چې نن سبا د کمپیوټر زمانه ده، پکار ده چې زموږ سره موږ ته دې فنډینګ وکړي ټیک شو، او موږ سره لکه ویل اکوپډ کم از کم 11 جنریشن کمپیوټر موږ ته پرووایډ شي او موږ سره چې کم از کم 15 پروګرام چلیږي دلته په کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ کې، لکه ډاټا ساينس ته IT دی، BS IT، BS ډاټا ساينس ته BS AI دی، BS سافټویر انجینیرینګ دی او BS کمپیوټر ساينس په ور دی، خو لیب هغه شان موږ سره نشتی. زموږ د اواز صوبایي حکومت ته هم ځي او وفاق ته هم ځي او دوی موږ ته ښه لیبس پرووایډ کړي. ستاسو د اواز به بالکل انشاءالله تعالی چې صوبایي حکومت نه علاوه د بهر ملکونو پورې ومرسي، خو او که دغه شان لیبز موږ دلته موږ ته مهیا کړی شي، پرووایډ کړی شي، زموږ کوم چې فیکلټي ده د هغو ډېر زیات لکه ویل کوالیفاید دي او د پیرنټس هم د خپل بچي نه تپوس کوي چې بچی تللی یونیورسټۍ ته، پیرنټس پکې رول ډېر امپورټنټ دی. ځکه ناظرین د سوات یونیورسټۍ بهترین سکالرز دواړه ډاکټر PhD او د بهر ملکونو تجربې ورسره وي، د خپل سوات او تقریبا د ټول پاکستان د سټوډنټانو لپاره د دې هر یوه خبره یو نصیحت دی. نو سټوډنټانو او والدینو ته درخواست دی چې تاسو دا مهرباني وکړئ لکه څنګه چې دې دا خبرې وکړې چې خپل ماشومان او خپل الواده د خپلو بچو تپوس کوئ، ځکه چې د دې ټوله ګیله دغه ده چې موږ که هر څومره تګ و دود او کوشش کوو خو چې د والدینو تعاون سره نه وي، ځکه چې دا مثاله د تعلیم د یو ټرایینګل ده، نو په دې کې والدین، سټوډنټ او ټیچر درې واړه د یو تکون شکل دی، نو که دې کې یو هم خرابېږي نه تکون هغه کونه به ختمېږي. نو والدینو ته درخواست دی چې دې په دې خبرو باندې ډېر غور وکړي.